أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دې ځای دا د سورة یوسف 53 نمبر آیات مبارک دی او د 14 پاره اوله رکو ده او زمونږ د درس د ترجمه او د تفسیر په سورة یوسف کې دا 13 نمبر درس دې ځای نه شروع کیږي. اول د آیاتونو مبارکو چې کم مونږ منل وایو د هغې ترجمه داسې ده: وما ابرئ او زه نه بری کوم نفسي خپل نفس، وما ابرئ او زه نه بری کوم نفسي خپل نفس، ان النفس بشک نفس لامارة خامخا امر کون کی دی بالسوء په بدای باندې، الا ما رحم ربي مگر هغه وخت چې رحم وکړي زما رب، ان ربي بشک رب زما غفور رحیم بخون کې مهربانه دی. وقال الملك او وی بادشاہ ائتوني به راولی دا یوسف علیہ السلام ماتا استخلصو چې زه خالص کم دغه یوسف علیہ السلام لنفسی د خپل ځان لپاره. فلما کلمه بس هر کله چې د بادشاہ د یوسف علیہ السلام سره مخامخ خبرې وکړي نو قال یوسف علیہ السلام او فرمایل د بادشاہ وویل انک اليوم بشک نن ورځې ته لدینا زمونږ سره مکین عزت والا مرتبه والا امین امانتدار. قال یوسف علیہ السلام او فرمایل اجعلنی اگرزوما علی خزائن الارض په خزانو د ځمکو باندې، انی بشک زه حفیظ حفاظت کوونکی یم علیم پویم یم. وکذالک همدارنګې الله فرمای مکننا من قدرت ورکو لیوسف یوسف علیہ السلام ته فی الارض پس ځمکه د مصر کې یتبوأ منها نو یوسف علیہ السلام منازلیدو منها د دغه چې کم دی نو مصر د ځمکې نه حیث یشا کم ځای ته به چې خوښوه نصیب مونږ رسو برحمتنا خپل رحمت من هغه چاته نشاو چې اراده شي زمونږ ولا نضيع مونږ نه ضایع کوو اجر المحسنین اجر د نیکو کارو ولا اجر الاخرت او خامخا اجر د آخرت خیر غوره دی للذین کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړي دي وکانو یتقون دی پرهیزګارۍ الله نه یریږي. دا د آیتونو مبارکو ترجمه شوه. دې پورې واقعه بیان شوه. یوسف علیہ السلام پسې بادشاہ خبر ولیږو او بیا د هغه صفایي وشو په دربار کې. یوسف علیہ السلام د جیل نه ښه په شان او شوکت او عزت کې راغی. کله چې راغی نو د مخکې آیت مبارک کې دا فرمایي چې یوسف علیہ السلام دا کار مې ځکه وکړو چې دا عزیز مصر معلومه کی چې ګورې ما دغه په غیبوبت کې دغه سره خیانت نه دی کړی. دا معنا چې هغه نه و او ما دغه د ښځې سره چې کوم دی نور څه داسې ارادې ساتلي. او بیا وایي دا کار مې ځکه وکړو چې وما ابرئ نفسي زه نه بری کوم خپل نفس. عاجزي کوي په دې ځای کې چې خپل نفس ځکه نفس را سره دی نفس ته د براعت نسبت نه کوم چې خامخا زما نفس هم لا پاک دی ځکه ان النفس بشک نفس لامارة خامخا امر کوونکې دی بالسوء په بدۍ باندې الا ما رحم ربي مگر هغه وخت چې زما رب رحم وکړي نو په هغه وخت کې نفس بیا ګناه طرف ته میلان نه ورکوي انسان ته د ګناه امر بیا نه کوي ځکه دا وخت کې د الله رحم راغلی نو نفس د اماره دی. د انسان نفس اول کې اماره خامخا د ګناه طرف ته ذهاب کیږي میلان کیږي نو دی وجه نه دی ګناهونه کوي. دلته یوسف علیہ السلام او فرمایل چې زما نفس اماره دی دا اماره عام نفس اماره دی او زما نفس ماته
شاید چې دغه وکړي. اوس یوسف علیه السلام د نبوت نه مخکې یا دا خبره ده او یا دا ده چې دا عجیزي ده. ګوره د انبیاو نه ګناونه نه کېږي او دلته دا ټول بیان وشو چې یوسف علیه السلام نه د ګناه اراده کړې او نه کړې ده، خو لیکن بیا هم عاجزي کوي او الله ته عاجزان خلق وښي. زمونږ نبی علیه السلام عاجزي وکړه، الله تبارک وتعالی د مخلوق نه اوچت کو او د اسمانونو سیلې پې وکړو. دا د عاجزۍ فایده ده. څوک چې څومره هم عاجزي کوي ظاهر کې مونږ ته ښکاري دا چې دا بې عزته شو، لیکن حقیقت کې دا عزت والا دی. نو ګوره یوسف علیه السلام عاجزي کوي. اوس د دې انسانانو نه نفسونه دا اماره مختلف چې کوم دی نو دې باندې درجې راځي. دا ځکه چې اصل کې د انسان سره درې شیزونه دي، یو روح دی، یو نفس دی، یو شیطان دی. دا درې شیزونه د انسان ملګري دي. دا روح دا ملکی شیز دی، پاک دی، او شیطان عمر له آرامي آرامي دی، او نفس بین بین دی. د دې نفس او د روح سره هم چې کوم دی تعلق یا سره هم پس پس کوي او د شیطان سره هم تعلق دی، دا سره هم پس پس کوي. نو چې کوم انسان خپل نفس باندې محنت کړی دی، صحیح ده، خپل نفس صفا کړی دی، د امارې نه ترقی شوی د بره تللی دی، نو د دې نفس تعلق د روح سره جوړ شو، د شیطان سره تعلق ختم شو. نو چې ختم شو نو الته د نفس او د روح ملګرتیا کلکه جوړه شوه، یارانه او دوستانه کلکه شوه، او دی خو شیطان یوازې شو. نو دا خو متل چې کله په یو باندې دوه شي نو رڼا رس پې تورس په شي، نو بیا منډې وایي. نو بیا یو خپله او درې څلورو سره پردی کې منډې وایي. ولې هلته دوه او د یو خو نه کېږي. روح پاک دی، نفس هم پاک شو، په خپل کسب باندې نه دی پاک شو، شیطان ته ملګرتیا شروع کی، شیطان ته وتښتي. د انبیاو سره داسې وو، د هغې نفسونه پاکو، روحونه هم پاکو، شیطان د هغې ملګرتیا نه کوله. نبی علیه السلام فرمایي زما شیطان یا مسلمان شوی دی یا ته زه سالم یم، د هغې سره د شیطان ملګرتیا نه شي غلطولی. او کله داسې چې د دې نفس تعلق د شیطان سره مضبوط شي، ورې خپل نفس لحاظ خلک ونه ساتي، پاک یې نه کي، محنت پې ونه کي، نو د دې نفس د شیطان سره تعلق جوړ شي. نو هلته بیا هغه متل شو چې دوه یو طرف ته شي یو بل خوا شي، نو روح بیا څه نه شي کولی. روح راغلی پاک دی د بره نه، خو لیکن دی انسان د خپل کمزورۍ او د خپل غفلت د وجې نه نفس خراب کړ، نو روح چې کوم دی بیا دننه خرابېږي. نو د دې وجې نه چې کله روح پاک پاتې شو، مسلمانو مؤمنو، نو چې کله دنه روح وځي دا بیا پاک روح ته نه علیین ته خیږي. او چې کله دا روح ته د بره نه راغلی دی خو د انسان سره ملګری دی، نو چې کله نفس خراب شو، شیطان ملګرتیا مضبوطه ده، دغه روح د انسان نه د مرګ په وخت کې وځي نو سجین ته ځي. یو روح دی ولې ځي؟ ځکه ګنده شوی دی. نو دې وجې نه د دې نفس په خیال ساتي. دې وجې نه علما فرمایي اووه قسمه نفسونه دي، قرآن ذکر کړي دي. اووه قسمه نفسونه دي. یو د نفس اماره، هغه دې ځای کې ذکر شوی دی چې وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره، بېشکه نفس دا اماره دی، دا امر کوي په خو په دغه باندې، امر کوي په ګناه باندې، امر په ګناه باندې کوي. نو دې وجې نه نفس اماره شو. او دویم نمبر بیا چې کله د دې نه انسان لږ مخکې شي نو بیا دویم نمبر درجه د نفس ته لوامه. لوامه قرآن کې ذکر دی، لا اقسم بالنفس اللوامه، زه قسم خورم په نفس لوامه باندې. لوامه نفس هغه چې انسان چې کوم نه ځان ملامته کوي، دا بیا لږ کوشش کوي، یعنی ګناهونه کوي، خو چې کله د ته فکر وابسته شي نو دی بیا څه کوي، د ده نه نفس بیا خپل ځان ته ګوري چې لکه دا دې ګناه وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا طریقې شروع شوه. نو دغه نفس لوامه شو. او چې بیا کله د نفس لوامه ملامتیا شروع شو نو د تزکیه شروع شي،
صفائی شروع شي او صفائی هغه په 3 شیزونو راځي خاص کر ریاضت محنت او کوشش بکې په خپل نفس باندې د ګناه نه وساتي جهاد او دریم نمبر طرق اربعه چې څلور طریقې سلسلې دي آی کې ذکر او فکر هغه او بیات کې ځان نه نباسي نه دا دریو طریقو سره د نفس بیا تزکیه کیږي نو چې کله تزکیه وشوه د ضرورو ترقی شروع شوه نو ورپسې نفس ملهمه شي نفس هغه الله ذکر کړي فالهمها فجورها وتقواها مونږ د نفس ته الهام کړي دي د ګناونو د ثوابونو د نیک اعمالو دا غي الهام ولا کړي دي معنا دا نفس ملهمه دي د تا ټول ارسخ کار شوی دي چې ته ګناه کې کته چې کوم نه ثواب کار کې د دریم نمبر نفس شي چې کله دې د ارس او پیجنې او د سوچ فکر راشي چې ګوره تزکیه په کار ده او ځان سپاکول په کار دي ګناونه هم دي او نیکیم دي نیکې کول غواړي نیک اعمال کول غواړي ایمان نه بعد نو د بیا ترقی وشي نیکې شروع کی تزکیه شروع شوه نو د څلورم نمبر د نفس جوړ شي راضیه او پنځم نمبر مرضیه راضیه او مرضیه اهم قرآن الله ذکر کړی دی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه اے نفس ته ولاړ شه راضی بمې مرضی بمې راضی به تب خوشاله مرضی تب خوشاله ولکېږي ولې ګناونه پریخي دي نیکه شروع کړي نه دغه دو نفسونه هلته ذکر شو بیا ورپسې چې کوم دی نفس هغه بیا پنځم نمبر نفس مطمئن شي هغه هم دغه ځای کې ذکر دی یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس مطمئنه ته الله طرف ته روان شه خوشاله وي نو نفس مطمئنه شي نو دا بیا د ولی نفس شي د دغه ځای پورې ولایت عام کې انسان داخلي لا ګناونه دی یا ځان صفا کول دی رو نو عام ولایت د الله تبارک وتعالی حاصل له هر مسلمان ته الله ولی المؤمنین الله د مؤمنانو ولی دی دوست دی ولایت د مؤمنانو ته حاصل له خو چې کله نفس مطمئن شي نو دغه ځای کې بیا څه شي بیا خاص ولایت چې کوم نه ملاو شي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الآخرة نو بیا نفس دا شي جاغه خاص ولایت دا ملو شي نو دا نفس مطمئن شو نو دغه زینا چې کله نفس مطمئن شي نو د سیر شروع شي سیر الی الله سیر الی الله شروع شي سیر الی الله شروع شي الله طرف ته سړی روان شي رفتار شي بیا چې کله دی دغه طریقې سره سیر کوي نو یو حد کې دی الله ته ورسی نو بیا سیر فی الله شي یعنی فی معرفتی و فی صفاته د الله پہچان د الله صفاتو کې د سوچ فکری نو چې کله الته مکمل کامل شي نو بیا سیر من الله شروع شي د هغه طرف نه بیا وته مخه ورګي چې اوس واپس شه نو مخلوق طرف را روان شي نو دې دغه ځای کې نفس کامله شي نفس کامله دا جوړ شي لکه قرآن کې الله ذکر کوي الا بذکر الله تطمئن القلوب او هم د دې خلکو لپاره دی نفس کامله دی نو د دې اطمینان د زړه چې راځي نو د دې خلکو راځي ذکر د الله کوي بس ارسه کې وته الله ښکاري ارسه کې بس الله ذکر او د الله فکر بس دغه نو چې کله دی راورسی نو بیا دغه دی کې دوه ډلې شي دا چې کله انسان په دې ارسه باندې تیر شي مسلمان مومن نو چې کله دی راشي نو دغه ولایت د تحاصل لري انسان ته نو دغه ځای کې دوه شي یو د تکوین په سیټ باندې شي یو د ارشاد په سیټ باندې شي تکوین دا ده چې هغه شیزونه په هغې کې د الله اختیار دی لکه ګوره مرګ بیماری راتلل او تلل سبا کول او پلان کې کول او دعا قبلول نه قبلول دا ټولې خبرې مصیبتونه تلل او راتلل خوشحالی تلل راتلل دا تکوینی امور دي که ستا زړه غواړي که نه غواړي دا به کېږي او یو تشریع امور دي دا له چې الله تا ته اختیار درکړی دي مونځ وکړه که کې که نه کې او زکات ورکړه که کې ورکې که نه ورکې او که دارنګې حج وکړه ادا کړه که کې که نه کې روژه ونیسه که نیسي که نه
دا خبرې دا د تشریعي امور سره تعلق ساتي او دا تکوینی کې اختیار نه. نو اولیاء دغه ځای کې دوه قسم شي، یو تکوینی امور کې بیا کار کوي، بیا ناسي نو مخلوق ته دعاګانې کوي. که مخلوق ګناونه شروع کی دی یا الله بس معافی کې، یا الله معافی کې، دا سړی ښه کې، دا سړی دا کې. او یو ارشاد کې کار کوي، هغه خلکو ته د شریعت مسائل بیانوي، خلکو ته د شریعت مسائل بیانوي چې دا د شریعت مسله ده او دا مسله ده او دا دی او دا دی شریعت مونږ ته دا وایي. خدا چې علما فرمایي د شریعت د تشریعي امور کې کم کار کوي دا تکویني نه غوره دی. مثال لکه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام دی. خضر علیه السلام تکوینی امور کې کار کو او موسی علیه السلام تشریعي امور کې کار کو، او د موسی علیه السلام درجه د خضر علیه السلام نه اوچته وه. نو معنا شوه چې دا نفس اماره دی، دا دونه خبره دی کې وشوه. نو معنا دا چې مونږ د خپل نفس کوشش وکړو. یو ګوره نفس د مراد دی، یو د مرید دی. نه مراد نفس هغه د انبیاء وي، بس الله پاک را لېږلي. یو مرید دی، هغه به اراده د دې کې چې خپل نفس پاک کم، نه هغه به بیا خامخا د دې لپاره کوشش کوي، بیعت پکې چا سره به صحبت اختیاروي او طریقه به جوړوي. او ګوره دغه بیعت شو یا مثال چا سره تعلق ساتل الله صرف دې دپاره چې ستا یو کیفیت جوړ شي. هغه کیفیت دا دی چې الله ما ویني، الله ما زما اوري، الله ما سره دی. بس دا خبره باندې پخه کی، بس چې دا خبره د پخش و صحیح طریقې سره زړه کې نو ستا چې ګم نه صفایي وشوه. دا ولې زمونږ نه ګناونه کېږي؟ خو زمونږ دا عقیده شته، خو لیکن پخه نه ده چې الله ما ویني. چې دا عقیده دې پخه شوه نو بیا به ګناه نه کوې. الله ما اوري زما نو بیا به داسې غلط خبره نه کوې. الله ما سره دی بیا به د چا نه هم نه هېرېږي، بیا به حق ملګرتیا کوې، د باطل به نه کوې. نو چې دا درې خبرې د پخې شوې نو کم اولیاء تاسو وینئ چې کم هغه دغه مقام ته رسېدلي له چا پروا نه ساتي. هغې وي کو هر څو خفه کېږي، خفه دي چې الله زما سره دی، الله نه خفه کوم. که هغه پلار، مور، بچي، ښځه، مشران، کشران، طاقت والا خلک هغې چا باندې بیا پروا نه ساتي، چا باندې ای هغه کیفیت مضبوط دی. نو دې وجې نه مرید سړی به چې هغه نه هغه د خپل نفس د پاکۍ اراده کوي. نو چې کله صفایي برابر شوه، د نفس تعلق د روح سره برابر شو، شیطان وتښتېدو، نو دغه وخت کې سړی کامیابیږي. نو یوسف علیه السلام فرمای وما ابرئ نفسي، او زه نه بری کوم خپل نفس. ان النفس بشک نفس لاماره، خامخا امر کوونکې د بالسوء په بدۍ باندې، الا ما رحم ربي، مگر هغه وخت چې زما رب رحم وکړي نو بیا هغه وخت کې سړی ګناه نشي کوي. ان ربي غفور رحیم، بشک رب زما بخونکی مهربانه دی. وقال الملك ائتوني، اوی بادشاه ائتوني به، ما ته یوسف علیه السلام راولئ، استخلص چې زه خالص کم لنفسي خپل ځان لپاره، یعنې زما سره به د عزیز مصر او د هغې د خلکو سره به تعلق نه وي، بس زما کس به مانه زما مشیر به زما خاص کس به. هغې راوستو. نو فلما کلمه، ورکله چې خبرې وکړې د هغه سره مشافتن مخامخ خبرې ترې ورسره شروع کړې، نو قاله دې بادشاه وی انک الیوم، بېشکه نن ورځې ته لدینا زموږ سره مکین عزت والی، امین امانتدارې. یعنې معنا دا شوه چې ستا ته کوم عزت میلاو شو، نن ستا درجه او هر څه ته ویني، خلک هم ویني، او امانتدارې چې تا دا دومره خبرې وشوې د زلیخې بیبي په کور کې، دا دونه امانت سره تا وخت تېر کو، تا خیانت نه دی کړی. نو خبرې ته ورسره کېدې، وایي ګوره تا به ځان سره مشیر واخلم، دا به وکړم هغه وکړم. هغه وایي نه، وایي ما وزیر خزانه، بعضې خلک وایي، یو څوک وایي نو وزیر دفاع، وزیر دفاع نه وزیر خزانه یا وزیر زراعت، څوک دا وایي، دا ما واخله. ولې ماله د دې چل راځي. نو باچا ورته وایي چې دا خو به بار نه خلک راځي، خبرې اترې به یې څه به نو تا ته بیا نورې ژبې درځي، بلکل ماله راځي. او یا ژبې وله ورتلې، تعلیم یې خو نه کړی، جیل کې و، کور و، غلام و، خو دا د الله د طرف نه او یا ژبې وی راځي. باچا له چې کومې ژبې ورتلې نه هغې کې ورسره خبرې اترې کولې بیا عربي شروع کړه. وایي دا پکې لا کومه ژبه ده؟ وایي چې دا زما د نیکه اسماعیل علیه السلام ژبه ده. نو په عبرانۍ کې ورسره شروع کړه. وایي چې دا کومه ژبه ده؟ دا هم ماله پته نشته. باچا وایي دا زما د پلار او زما د بل نیکه
د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام جبه ده دونه جبې ول ورتلې وایي صحیح ده بالکل ته د دې حقدار یې دا ستا حق دی اوس یوسف علیه السلام دغه وزارت وغوښتو غوښتل څنګه دي غوښتل علما وایي چې غواړې نو څنګه به کوې نو معنا دا ده چې یو ځای کې د یوې درجې د یو عهدې نور خلق اهل ستا په خیال کې وي نو بیا ته رستو شه او که نور نه پوهېږي چې نور خلق ټول ګڼکپان دي او سدي او ته به کې صرف غالب ګمان لیدای چې زه د یو عهدې چې کوم دی نو اهل یم او زه به خدمت وکړم نو بیا ویلی شي یوسف علیه السلام خو کولی شو او نور داسې ونه نو قال یوسف علیه السلام وفرمایل اجعلني وګرځومه على خزائن الارض پر ټولو خزانو د ځمکې باندې چې د دې اختیار به ما سره اني حفیظ علیم بېشکه زه حفاظت کوونکی یم یعنی د دې نه به روپۍ نه خرابوم یوه نه صحیح او علیم پوه یم په دې باندې چې دا کروندې به څنګه کوې او بیا به دا روړې څنګه جمع کوې به څنګه خلکو ته به څنګه تقسیموې دا ټول هر څه باندې پوه یم وکذلک همدارنګې مکننا مون قدرت ورکول یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه د مصر کې یتبوأ دې منازلېدو تلو راتلو به منها د دې ځمکې د مصر نه حیث یشا کوم ځای ته به اراده شو بس څنګه به خوښ و ځکه اختیار و ګرځېدو به هر ځای ته تللی شو نصیبو برحمتنا مونږ نصیب کوو مونږه ورکوو برحمتنا خپل رحمت من هغه چاته نشاو چې زمونږ اراده شي ولا نضيع اجر المحسنین مونږ نه ضایع کوو اجر د محسنانو چې کوم خلق نیک دي یوسف علیه السلام نیکو د هغه اجر دنیا کې ولا مونږ ورکو دا د دنیا اجر شو ولا اجر الاخرت یو خامخا اجر د آخرت خیر غوره دی للذین کسانو دپاره آمنو چې مؤمنان دي آخرت کې به هم ولا ورکو وکانو یتقون او دی متقیان دنیا کې و د الله نه یریده نو مونږ له آخرت کې اجر ورکو دې پورې زمونږ د دې درس اختتام کیږي او دا سر ته رسي د 13 نمبر درسو انشاءالله مخې ته بیا واقعه بیانو چې مخې ته څه وشو بیا ورپسې د یوسف علیه السلام وروڼه رالل څنګه راله ځکه بادشاه او بیا قحط راغی او قحط کې بیا سخت چې کوم دین حالاتو د نور ملکونو نه خلق راته دلته بیا د یوسف علیه السلام وروڼه بیا ملاقات وشي په کومې طریقې به کېږي او څه طریقو سناو انشاءالله مخکې درسونو کې بیانو کو جون وفا وکړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین